बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। द गज़ा बांदे द इसराइल बमबारी तर उस पोरे जारी दा और दे हवाले सरा टोला दुनिया बिल्कुल बेवसा दा त चा हम वस न चलीगी चा दगा वर्कोट शांति मुल्क इसराइल ता जवाब वर्की या ते गुख्तना की चे आखिर वले तो रोज़ाना पर सवून खलक शहीदान कह लग है अवी वजने लग है अवी जख्मियान कह लग है आखिर वले तो नहीं सारेगे यो मुल्क हम दे हवाले सरा खबर न कही और द दुनिया टोल मुल्कुना या हो अगस सरा वलाड़ दी और कम चे दाग खिलाफ हम दी अगस सिर्फ दक्कवई दा से कवे दा ज्याते दे बस दक्का खबर की दा मजम्मतों की और देना ज्यात मुंगता सखकारी ना द पाकिस्तान खबरों को न पाकिस्तान हुकूमत हम बस पल दुमरा फ़र्ज पूरा करे दे अगेना ज़्यात सतमा न होते पाकिस्तानी अवाम कई और न ते बाकी दुनिया के और नए पाकिस्तानी हुकूमत कई लग्या दे का खबरों को द पाकिस्तान सियासी जमातों हवाले सरा न सिर्फ दरे जमातुना मजलिस वादत मुस्लिमीन जमात इस्लामी और व सरा ब्या जमीयत उलमा इस्लाम दा दरे गट जमातुन दी चगवीर रउतल गटे गटे जलसे ओकड़े गुंडे ओकड़े और दा मुतालबा हुकूमत न मुकड़ा च खुदे तो गोरा दे के स अमली किरदार अदा का सिर्फ बयान बाजे पूरे में ही सारेगा बाकी जमातुना खामोश दी वजह सदा यो खो दगा दरे जमातुनो इम्पैक्ट सदे असर सुमर दे और ब्या दागे वजह सदा चदा नोट चपती पदे खबर कहूँ तजिया बाखलू दे वक्त के मुंगसरा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब मौजूद दे साहब का चेयरमैन दे द पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट पेशावर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब मेहरबानी डॉक्टर साहब सिंह गोर है दगा सियासी जमातुना सेकुलर दी या सम दी मुसलमानान खुदी वजह सदा च सिर्फ दगा दरे जमातुना रउतल और नो टोल खामोश दी ډېر ډېر مننه فهیم صاحب خبره دا ده چې تاسو چې څنګه وې څه جماعتونو خو په هغه سړکونو ته راووتل او د خپل حمایت اظهار یې وکړ د جذباتو اظهار یې وکړ خو دا کومې پارټۍ چې نه دي راوتي نو دا هغه پارټۍ دي چې کوم په موقع باندې په حکومت کې پاتې شوي دي جی نو د حکومت په حکومت کې چې کومې پارټۍ پاتې شي هغې ته د حکومت دننه چې هغه کومې باریکۍ دي او پالیسۍ جوړولو کې چې کوم باریکي نقطې دي نو په هغه کې دغه پارټۍ زیاتې خبر وي په نسبت د هغه پارټو کوم چې په حکومت کې نه وي پاتې شوي او هغې د بهر نه خبرې کوي او د جلسې کوي او جلوسونه کوي د خپلو جذباتو اظهار کوي نو زما په خیال باندې چې غټه وجه دا ده چې دا حکومتونه دا پارټۍ چونکې په حکومت کې پاتې شوي دي او د حکومت پالیسۍ جوړولو کې ډېر فیکټرز دي صرف جذبات نه وي نو په دې وجه باندې دی د خپلو خبرو اظهار خو کړی دی لکه دا پارټۍ داسې نه دي چې ګنې دي په دې موقع باندې د غزا د فلسطینیانو سره دی ولاړ نه دي یا د هغې حمایت نه کوي خو ځکه چې تاسو وکتل چې د نواز شریف کومه جلسه وه نو په هغې کې هم په یو موقع باندې دا خبره وشوله دغه شانتې د نورو پارټو لیډرانو په موقع باندې خبرې کړې دي البته دا خبره صحیح ده چې دې سړکونو ته نه دي راوتي او غالبا د هغې وجه همدغه ده کوم چې تاسو ته ما ذکر وکړ सर दा چې کوم تاسو ذکر کوئ چې ډېرې باریکۍ دي لږم په دې باریکو باندې پوهېږئ چې ټوله دنیا ولې د اسرائیل مخامخ بالکل خاموش ده دا دومره غټ یو د قامت ټایګر دی چې ټوله دنیا یو خواته ده او دا ورکوټ غونتې 70-80 لاک خلکو دا ملک چې دی هغه د هغې نه زیات طاقتور دی داسې نه ده چې دا صرف یو اسرائیل یو ورکوټې ملک دی او د دې په مقابله کې ټوله دنیا بل طرف ته ولاړه ده داسې نه ده که موږ وګورو تاریخ ته نو په دې 13 صدۍ کې چې کله د جنګ عظیم اول وشو او بیا ورپسې دویم وشو نو په دغې کې چې کوم ګټور قوتونه وو هغې په خپل منځ کې څه خبرې وکړلې او څه فیصلې وکړلې او د هغې فیصلو په رڼا کې په اسرائیل کې هغې یو په فلسطین کې په میډل ایسټ کې هغې یهودیانو ته یو حکومت ورکړ چې اسرائیل نوم دی نو په دې وجه باندې دا صرف اسرائیل نه دی د دې وخت کې د اسرائیل په پشت باندې هغه ټول قوتونه ولاړ دي چې دا فیصله کړې ده چې په دې ځای کې به د اسرائیل یو حکومت وي نو په دې وجه باندې په نن وخت کې که چېرته موږ دا خبره راوچتو نو دا صرف د اسرائیل خبره نه ده بلکې دا هغه ټولو قوتونو خبره را کوم چې دا فیصله په هغه وخت کې کړې وه
نو سر دا فیصله خو وشوه خو قوتونه آیا دومره مضبوط دي چې روزانه 300 خلک وجنه زرګونه خلک چې کوم زخمیان کوا خو څوک به د ایسارۍ نه نو مضبوط خودي خو ځکه خو هغه دا ټول حالات دغه طرف ته روان دي ځکه چې تاسو ګورئ په دې موقع باندې امریکایي صدر راغی هلته کې دوره وکړله د برطانیې پرایم منسټر دوره وکړله د فرانس مشرانو دوره وکړله دغه شانتي او دا همغه قوتونه دي کوم چې په دې 1948 کې دا فیصله کړې او دلته کې اسرائیل قائم کړو نو په دې وجه باندې د دې په مقابله کې مونږه आवाज اوچتولی شو د مظلوم خلاف د اسرائیل د ظلم خلاف خو دا چې کوم مونږه आवाज پورته کوو نو زمونږه هغه आवाज دونه زورور او درون نه دی چې هغه دغه قوتونو مقابله وکړي نو سر تقریبا 1.5 ارب مسلمانان دي پشمیر خواړو مون ختمي ګنا دومره ډیر یو چې ار یو ځای کې مون خبرې کوو چې مونږ خو د دنیا ټول نه زیات مذهبي فورس یو 1.5 ارب ډیره غټه دنیا ده 50 ملکونه دي نو دا ټول اډو طاقت نه لري زور نه لري نو هغه خو تاسو دې ته وګورئ چې تعداد خو زموږ سیوا دی خو که چېرته لږ موږ د علمي میدان کې وګورو او د اسلحې او د فوجي قوت ته وګورو نو په هغې کې زموږ د هغې په مقابله کې هیڅ حیثیت نشته دی دا چې کوم تاسو د اسرائیل خبره کوئ د اسرائیل او په میډل ایسټ کې چې څونه یونیورسټۍ دي د اسرائیل 3 یونیورسټۍ چې دي هغه د هغې نه زیات کار کوي د دې ټول میډل ایسټ د مسلمانانو د یونیورسټو نه دغه شانتې په دنیا ټولو کوم ځای چې علمي ځایونه دي په هغه ټولو کې دغه یهودیان او دغه خلک مخې ته دي د دې په مقابله کې مسلمانان سره علم نشته دی د مسلمانانو سره قوت نشته دی نو که تعداد ډیر زیات هم دی نو په دې وجه باندې نن سبا خو مقابله په علم باندې کیږي په ساينس باندې کیږي په ټیکنالوژي باندې کیږي په فوج باندې کیږي نو هغه لحاظ سره مسلمانان او مسلمان ملکونه او بیا د اسرائیل ته غیر چاپیره چې کوم ملکونه دي ځکه چې د ټول نه زیات غټ کردار خو هغه ادا کولی شي نو هغه د هغې سره په هیڅ میچ کې نه دي نو سر لاره بسوي دغه چې کوم الته دی وخت کې یو جنونیت ته ولې چې نتنیاهو کلو خبره کړې ده چې دا جنگ به اوس ختمیږي نه مطلب چې د هغوی کومه تمه وه یا د هغوی ته موقع په کار وه په غزه باندې بمباري کول او هلته کې 30 لکه مسلمانان ختمولو هغه ته موقع ملو شوه نو هغه وایي دا به اوس جاري وي نو سلاره آیا د دې بندیز دپاره شته تاسو ګڼئ چې څه فورسز شته چې هغه کم از کم د ټیبل ټاک ته خو راولي نو هغه خو زمونږ هم دغه د UN باډي ده چې هغه جنرال اسمبلی دغه د قرارداد پاس کړ په هغې کې اکثریت دا خبره وکړله چې دا جنگ دی ودرېږي او دغه شانتي سیکورټي کونسل کې هم خبرې راغله خو څومکې امریکا او دغه نور قوتونه دي نو د روس او د چاینا باوجود د دې نه چې هغې دغه د سیز فایر خبره کوي او د جنګ بندۍ خبره کوي هغه خبره څومکې ویټو پاور امریکې او دغه نورو سره دی نو هغه خو ونه شوله زما په خیال باندې د دې دپاره دا داسې یعنی فوري مسله هم ده او دا یو لانګ ټرم پلانینګ هم غواړي نو په دې وجه باندې دا ټولو مسلمانانو ته دا پکار دي او د مسلمانانو مشرانو ته او لیډرانو ته دا پکار دي چې په دې باندې په سنجیدګۍ باندې غور او فکر وکړي چې ګنې مونږ کومه لاره خپله کړو چې مونږ د دې خلکو مخنیوي وکړو تاسو سره ذکر وکړه چې د وخت کې هلته کې څومره کار چې اسرائیل کوي ټول میډل ایسټ په اجتماعي توګه باندې نه کوي نو آیا مطلب دا چې بیا اسرائیل سره یو فری هینډ چې هغه څه کول غواړي ولې چې هغه سره قوت دی هغه سره پیسه ده هغه سره علم دی هغه سره طاقت دی نو هغه نن غزا یادوي سبا به دا ویسټ بینک باندې قبضه وکړي بیا به هغه وایي ما لبنان هم راکا شام هم راکا نو چې څه کېږي هغه به کوي بیا نه داسې نشي کولی ځکه چې د اسرائیل چې کومه دغه خبره چې شوې ده دغه قوتونه چې ورته ولاړ دي نو هغه صرف د اسرائیل او د فلسطین دغه علاقه ده دغه نورو خبرې خو بیا ظاهره خبره ده چې کله دوی سره طاقت وي او دوی داسې اګریشن کوي نو بیا به هغه ته بین الاقوامي طور باندې هغه سپورټ حاصل نه وي ما چې کومه خبره وکړله هغه زه د علمي لحاظ سره کوم چې تاسو دې ته وګورئ چې نوبل پرایز په دنیا کې د ټول نه زیات چاته ملو شوي دي باوجود د دې نه چې یهودیان ډېر کم دي خو هغې ته د مسلمانانو په مقابله کې زیات نوبل پرایز ملو شوي دي نو مسلمانان ولې نشي کولی چې دا خپل ځان په علمي میدان کې مخې ته راولي مخې ته بوزي
او د اسرائیل په هغه ځای کې مقابله وکړي په کوم ځای کې چې مقابله پکار ده. مونږ که دې وخت کې اواز پورته کوو نو مونږ صرف جذبات او اظهار خو کولی شو، جلسې جلوسونه خو کولی شو، خو مونږ بیا هم د خپل د عام ژوند تیرولو دپاره مونږ هم د دغه خلکو محتاج یو. په دې وجه باندې دا پکار دي چې مونږ د خپل ژوند په خپل ځان باندې داسې اقدامات وکړي چې موږ د خپل ژوند تیرولو دپاره په هغې باندې هغې ته محتاج نه شو. او هغه ډېر وخت غواړي، ډېر سوچ او فکر غواړي. نو هغې دپاره زموږ مسلمانان او زموږ مشران پکار دي چې دې کینې دغه طرف باندې سوچ وکړي. تاسو سر ذکر وکړه چې دغه سوچ دغه پلانینګ به ډېر وخت غواړي. ظاهري خبره ده اسرائیل چې چا جوړ کړی دی هغه به هم پوره یو سوچ کړي د 40 کالو 50 کالو د 100 کالو ځکه نن اسرائیل دلته ولاړ دی. تاسو ګڼئ چې زمونږ کم دی وخت کې مونږ خیر یو ځای خو نه یو، اتفاق خو مسلمان کې نشته، خو چې څومره لږ ډېر اتفاق مونږ ته ښکاري هم دغه 50 ملکونه او چې کم دی نه بهر هم مسلمانان دي. تاسو ګڼئ چې د هغوی ډایرکشن دی وخت کې ټیک دی. اوس خو مونږ ډېر شاته یو د جویش نه، د کرسچن نه، د نورو نه، خو را روان 25 کالو کې به کم از کم مونږ مقابله خو وکړو. نو بظاهره خو داسې نه ښکاري، خو بهرحال ناامیدي نه ده پکار او مسلمان د الله تعالی نه ناامیده کېږي نه. نو که موږ دا کوشش په صحیح ډایرکشن باندې نن هم شروع کړو نو که دا سفر اوږد وي خو موږ به خپل منزل ته ورسو. خو د هغې دپاره شرط دا دی چې زمونږ ډایرکشن صحیح وي. او که چېرته ډایرکشن زمونږ صحیح نه وي او موږ ډېره منډه شروع کړو او ډېره تیزي شروع کړو نو موږ به خپل منزل ته ونه رسو. نو په دې وجه باندې زمونږ مشرانو له، مسلمانانو ملکونو مشرانو له او زمونږ اهل علم له، دانشورو له، علماو له، سیاسي مشرانو له داسې لار پکار ده چې هغې دې قوم ته یو پازیټیو ډایرکشن ورکړي چې په هغې کې هر سړی خپله د حصې کردار ادا کړي. او چې کم دی وخت کې دا صورتحال دی تاسو ګڼئ چې را روان یو څوک یوه جنګبندي وشي، ولې چې لږ ساعت مخکې حماس هم یو ویډیو ځای کړی د 3 زنانه دي پریزنرز دي هغوی سره د اسرائیل دي. نو د حماس دغه کم عرص روان دي دې کې دننه تاسو ته چې تر نږدې په ټایم کې جنګبندي ښکاري یا نه فری هینډ دی او چې څه اسرائیل کوي هغه به کوي؟ زما خیال دی دې وخت کې یو ډېر غټ قوت هغه وي کوم چې د اسرائیل کې دننه اوازونه راپورته شي. لکه د مخکې ورځو کې تاسو وکتل چې په هغې کې څه خلک راووتل چې د نتنیاهو خلاف خبرې وکړلې یا هلته چې کوم سیاسي نور ګوندونه دي. نو زما خیال دی یو ډېره غټه وجه اوس دا کیدی شي چې که چېرته د دې د اندروني سیاسي قوتونه راوچت شي او دوی په دې خپل حکومت باندې یو فشار او دباو راولي نو بیا کیدی شي چې دوی تیار شي چې دا جنګبندي وکړي. ځکه چې بهر حال دغه چې کوم بندیان دي حماس سره په غزا کې نو د هغې خامخا خپلوان او رشته دار به وي او دغه خلک به هم خپل اوازونه پورته کوي چې تاسو زمونږ دا خلک چې کوم ګیر دي د دې د خلاصولو دپاره تاسو کوششونه وکوئ او هغه به هله کوشش سرته رسي چې کله جنګبندي وشي. ډېره مهرباني ډاکټر عبدالرؤف صاحب سابق چیئرمین پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ پېښور یونیورسټي او څنګه خبره وکړه چې د بهر نه خو موږ ته داسې یو فورس هم نه ښکاري چې هغه به څه وکړي، خو اسرائیل کې دننه فورسز شته چې هغه دغه جنګبندۍ کې خپل کردار ادا کولی شي. او څه موده وړاندې هم موږ کتلي وو چې دغه جنګ نه مخکې کوم چې دغه حماس او د اسرائیل منځ کې شروع شو د نیتنیاهو حالات ډېر زیات خراب وو او د هغه خلاف د ملک دننه ډېر زیات یو آواز اوچت شوی و، اپوزیشن د هغه خلاف یو ځای شوی و. خو دې هر څه نه پس ټول بیا راغونډ شو چې نه اسرائیل دپاره موږ اوس یو ځل بیا څنګه چې ډاکټر صاحب هم ذکر وکړو چې هغه خلک کم چې اپوزیشن کې وو هغه هم لږ راویښ شوي دي او یو ځل بیا د نیتنیاهو خلاف هغوی خبره کوي. هغه اوازونه هی دي کم چې دغه جنګبندي کولی شي. اسرائیل کې دننه دغه 80 لکه خلکو کې دننه څه خلک خو به داسې هم وي چې هغه به دغه انسان دپاره درد لري، ټول خو یو رنګ نشي کېدی. هغه لږ خلک چې دي دې وخت کې د هغوی نه تمه ده چې هغه راپاسي، باقي د دنیا کې خو څوک نشي کولی او بره خدای دی هغه یې کولی شي، بل څه لاره نشته دی چې الله یې کوي بیا بل څوک نشي سارولی. دغه دعا یې کولی شو چې دا جنګبندي وشي او چې کوم چې هلته بېګناه خلک دي کم از کم د هغوی دغه قتل عام ایثار شي. یو وړه شن دمه اخلو.
تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو 1 نومبر مطلب 31 اکتوبر پورې ډیډلاین دی او 1 نومبر نه بعد چې څومره هم غیر ملکی د وخت کې په غیر قانوني توګه باندې پاکستان کې اوسیږي د هغوی خلاف به کریک ډاون شروع کیږي او ظاهري خبره ده دا ټول کریک ډاون د افغان کډوالو حوالې سره دی. په خیبر پښتونخوا کې چې کم افغان کډوال به واپس ځي چې کم انلیګل دي هغوی دپاره په 3 ځایونو کې کیمپونه جوړ کړی شوي دي. نن نه پای باندې کار شروع دی او زیاتره هلته فیسلټیز هم رالل هغې کې پیښور خیبر او هریپور دی. څومره انتظامات دي څه پلان دی څومره خلک تلی شي آیا ټول خلک به لاړم شي او که نه طریقې کار به څه وي او دغه کیمپونو کې دننه به وي څومره خلک هلته کې یو وخت کې موجودګي د هغې کیدی شي او فیسلټیز به څه وي په دې به خبره کوو. تجزیه به اخلو دې وخت کې موږ سره خیبر پښتونخوا کې د انډیپینډنټ اردو سینئر کورسپونډنټ اظهار الله صاحب موجود دی. اظهار صاحب ډېره مهرباني. اظهار صاحب څه صورتحال دی دغه 3 کیمپونو پیښور خیبر او هریپور هلته به فیسلټي څه وي د دې کیمپ نوعیت به څه وي څوک به هلته موجود وي او بیا د دغې کډوالو ډیپورټ کېدلو طریقې کار به څه وي؟ مهرباني فهیم صاحب کیمپونو که خو موږ وایو نو د حکومت د وینا مطابق چې موږ به ورکې میډیکل فیسلټیز هم ورکو. یو په طریقه کار دا وي چې یو میجسټریټ بالته وي دیو داسې کوي چې دا ټول چې کوم طریقه کار دی او دا چې کوم انرجسټرډ غیر ملکی دي چې په هغې کې ظاهره خبره ده زیات افغان خلک دی نو دیو به یو میجسټریټ کې نه چې کوم کسان دیو چې کوم ډیډلاین ورکړی دی د پرونی تاریخو د هغې نه پس چې کوم کسان دیو نیسي هغه 14 فارن ایکټ یو پاکستان قانون دی چې فارن ایکټ دی او د هغې 14 نمبر کلاس دی د هغې تحت به دیو نیسي چې هغې کې دا دی چې څوک انلیګل په یو پاکستان کې پاتې کېږي د هغو سره څه ډاکومنټس نه وي د اوسېدو ویزه ورسره نه وي پاسپورټ نه لري ویزه یا ایکسپایر وي یا داسې مسایل ورته نو هغه په پاکستان په قانون کې غیر قانوني چې کوم رهایش پذیر دي په هغه دغه کې راځي زمره کې نو دغه 14 فارن ایکټ قانون تحت به میجسټریټ هلته چې کوم کسان دي ونیسي هغه به هغې قسم د میجسټریټ داسې وي چې هغه ته د یو عدالت دغه حاصل شي هغه به د هغې فیصله کوي او د هغې فیصلې تحت به دیو دا د ملک نه ډیپورټ کوي د پاکستان نه. نو نور تر اوسه پورې که موږ انتظامات ګورو نو په تورخم باندې ډېر زیات رش دی ګاډي هم ولاړ دي فیملیز هم ولاړ دي ځکه چې په عامو ورځو کې رش وي چې کله دا مسله نه ورغلي د دې لیږلو نو هم ډېر زیات رش وي په تورخم باندې اوس خلک دی ورسره سامانونه دي کډي دي ورسره د کورو نو هغه شیونه چیک کول او بیا د هغې امیګریشن نه تېرېدل او بیا سامانونه چیک کول او بیا خلک چیک کول نو دا یو اوږد پروسس دی او یو ټایم کنزیومینګ پروسس دی او انتظامات که موږ وګورو نو هغه د روټین سیستم روان دی داسې نه دي شوي چې څه ایکسټرا څه میز اخیستی شوي وي نو یو رش جوړ دی خو رش کار څومره دی پاکستان حکومت دغه وایي چې مونږ دا یو چونکې د قانون تحت لګیا یو کار کوو او ځکه چې غیر ملکي او په غیر قانوني طریقه باندې چې په یو ملک کې پاتې کېږي نو دا په نورو ملکونو کې هم داسې جرم دی او زموږ په پاکستان کې هغو دا وایي چې دا یو جرم دی نو په دغه باندې عقله باندې انتظامات کوي خو په د نارمل روټین لپاره انتظامات دي دا اوس یو رش سچویشن دی خلک ډېر دی فیملیز روان دي ټولې غټې کړي دي چا ټرکونه بار کړي دي چا غټ اړسنې بار کړي دي چا سوزکو کې سامانونه بار کړي دي نو د دغه چیکینګ او دغه یو پورا ګران کار دی هغه به ټایم اخلي او وخت په مخلي خلک چې کوم روان دي. اظهار صاحب تاسو چې خلکو د تلو لږه مسله شته ټیک ته 3 کیمپونه خو جوړ شو خو دغه 3 کیمپونو خلک چې دغه یو تورخم بارډر باندې دي نو هلته کې آیا تاسو خبره کړې ده چې دا عمله به سیوا کیږي د دوی سکیننګ به آیا هم په بارډر باندې کیږي یا دا کیمپونو کې دننه به کیږي او دا به صرف بارډر کراس کوي؟ داسې څه دغه خو راغلي نه دي چې څه داسې انسټرکشنز راغلي وي ریټن چې یاره د جو به کیمپونو کې یا داسې قسمه څه دغه کېږي خو یوزولي په کیمپ کې د امیګریشن پروسس نشي کېدی او نه داسې د حکومت ته طرف نه څه انسټرکشن لا راغلي دي مخکې به دیو ګوري چې څنګه کېدی شي چې دغه پروسس سموث شي او دغه د رش نه ځکه چې امیګریشن همیشه که په هر ملک کې کېږي امیګریشن په بورډر باندې کېږي بورډر امیګریشن خپل یو دغه وي او د هغې مطابق هغه هلته وي هلته زموږ پاکستاني پایې وي
نور چې کوم متعلقه ډپارټمنټس دي دغه خلک وي او هغه امیګریشن کوي. اوس که په یو کیمپ کې یو کس تر هغه نه پس هغه بیا هلته په بارډر بیا ځي نو خامخا د هغې چیکینګ به د هغه خامخا کېږي، داسې به نه وي چې بس داسې ته لیږې. نو هغه چیکینګ چې کېږي نو بیا هم هغه د امیګریشن پروسس شو، ځکه تورخم باندې امیګریشن هم داسې څه دغه نه دی، خو هغه سامان چیکینګ کېږي، د خلکو چیکینګ کېږي او بیا د هغه په امیګریشن باندې تېرېږي. نو په کیمپس کې دیو چې تر اوسه کوم راغلي دي نو چې موږ به میډیکل فیسیلیټیز ورکول ته فیملیز ته او نور چې کوم دیو دغه میجسټریټ والا خبره کړې ده چې موږ هغه قانوني چې کوم طریقه کار دی هغه به اپناوو او د میجسټریټ په ذریعه باندې په یو فیصلې لاندې به هر یو کس موږ د ملک نه ډیپورټ کوو. ښه لکه دا چې کوم خلک ملک نه ځي یا ملک ته راځي نو دو طرفه تعلق وي، دو طرفه کار وي. پاکستان کې چې کوم د امیګریشن سیستم څخه جای لاخو ته پورې موږ ته سوینا شوی نه چې کیږي بسنګا که دا رش یکدم په تورخم بارډر باندې ځي نو عمله هم زړه ده کار هم زوړ دی، خو د بارډر نه هغه غاړه صورتحال څه دی. اوس که موږ دې خوا نه اوسطن روزانه 10,000 خلک هم دې خوا نه لیږو یا 1 لاک خلک هم لیږو نو آیا افغانستان سایډ ته د هغوی ان دپاره چې هغه دې ملک ته ان کېږي لګیا دي هلته به هم دا فیسلیټیز وي او که نه، او که نه وي نو بیا دې خوا نه ایګزټ به سلو کېږي نه. د افغانستان سره کوم دغه چې دی نو د افغانستان حکومت یو کمیټي جوړه کړې ده د دې لپاره د کم کسان چې روان دي یو اعلی سطح باندې دغه دی په هغې کې دغه وزیر هم دی دغه چې کوم د بورډر دغه لپاره یو وزیر دی هغه هم پکې شامل دی په هغه کمیټۍ کې. خو رش خو د دې طرف نه دی، فهیم صاحب د هغه طرف نه خو رش داسې نشته چې د هغه طرف نه خو روټین چې کوم سیستم روان دی هغه شانتي سیستم نه دی چې دې خوا نه خلک ایګزټ کوي او هلته ان کوي نو ای خو به هم خپل سیسټم کوي که نه امیګریشن دپاره چې څنګه عمل ته هوک راځي. فهیم صاحب د افغانستان د امیګریشن سیستم خو شته خو هغه شان دغه نه دی چې کوم د نورو ملکونو دی پراپر لکه چې کوم ډپارټمنټس جوړ دي هغو یو روټین امیګریشن یو سیستم دی هلته او چې د پاکستان د افغانستان پاسپورټ څوک لري ورسره وي یا د افغانستان کارډ لري نو زما غالب ګمان داسې دی چې هغو ته به دومره څه مسله نه وي، ځکه چې که تاسو هم بهر سفر کړی وي او بیرته راغلي یئ نو امیګریشن چې ستا کېږي او خپل ملک ته راځي نو دومره څه دغه نه وي، لکه نه هغه شان څه تپوسونه وي نه هغه شان ستا څه چیکینګ کېږي. خو ته راشي ستا پاسپورټ وګوري هغې باندې ایګزیکټ مهر ووایي او بس ځي. نو امیګریشن چې همیشه چې کوم ټایم کنزیوم وي هغه چې ته کله یو بل ملک ته ځې او د هغې پاسپورټ ته نه لرې ته یو غیر ملکي په توګه باندې ځې نو هغه امیګریشن په هغې کې وخت زیات لګي، ځکه د هغې ټول سامان هم چیک کېږي، د هغو پوره سکیننګ هم کېږي، د هغو ډاکومنټس هم کتې کېږي، د هغو ویزه هم کتې کېږي. اوس که یو افغان شهري د پاکستان نه افغانستان ته ځي نو هغې خو نه ویزا ته کتل کېږي، هغه خپل ملک ته ځي، نه یې پاسپورټ کتې کېږي او پاسپورټ باندې ځي او نه څه نور ډاکومنټس د هغو کتې کېږي. خو د افغانستان شهري دی او د پاکستان نه اخوا ځي نو هلته که زیات نه زیات کېږي نو خو ایګزیکټ مهر به ورته وایي. او چې کوم دې وخت کې د خلکو اخودو ځای دی چې کوم دا درې تاسو ذکر مو که هریپور پیښور او بیا خیبر کې چې کوم د عارضي کیمپونه دي دې کې به څومره کډوال اندازن راځي او بیا دا چې دا به کله پورې دلته وي یو ورځ 2 ورځې هفته دیو فهیم صاحب د خلکو خو دغه نه دی کړی چې په دې یو کیمپ کې به څومره خلک راځي خو 48 ګنټې ټایم یې دغه کړی چې دومره وخت به دا دلته پاتې کېږي بیا به دا ډیپورټ کېږي. 48 ګنټې ووایه نو مطلب په داسې حساب چې کېنو 3 ورځې تقریبا راځي 2 ورځې 2 ورځې لکه دغه پکې حساب کې شپه پکې چې وباسي نو بیا دغه راځي که نه چې 12 ګنټې هم کې نو بیا 2 ورځې راځي. اوورال که وګورئ 24 ګنټې چې دغه کې نو بیا 2 ورځې دي بالکل صحیح. او دا چې کله مونږ خبره کوو د خلکو واپس تلو نو د هریپور نه تورخم ته راوستو دپاره به هم خامخا خرچه کېږي. لنډي کوتل خو ځه نږدې دی 15 کیلومیټر سفر دی هلته به کراس شي بیا د لیبر کالونۍ نه هلته وړل دومره ټرانسپورټ مونږ سره سرکاري شته چې دا خلک ځي او هلته مونږ پیمنټ هم بیا کوو. فهیم صاحب د دې دپاره هېڅ قسم داسې څه زما د سترګو نه نه دي تېر شوي چې داسې څه انسټرکشن یا داسې څه میئرمنټس دیو جاري کړي وي چې آیا کم کسان به وي د هغې به مونږ لیږو به څنګه هغو به خپله خرچه راځي خپله به ګاډی کوي څه طریقه کار به وي دوی خو بس همدغه ویلي دي د حکومت ته طرف نه دا ویلی شوي دي چې تاسو لاړ شئ د دې تاریخه پورې خو که لا نه لئ د هغې نه پس به بیا مونږ تاسو نیسو او اپریشنز به کوو د هغې نه پس به بیا تاسو ځئ خو څنګه به ځئ هغه طریقه کار خو ظاهره خبره ده که یو کیمپ ته کس راوړي
او د هغې هلته مطلب هغه یو قسم ملزم بل هلته راځي جی چې هغې د یو قانون خلاف ورزي کړې ده نو هغه ملزم خو هغه داسې نشي کولی چې که مجسټریټ هلته ورته فیصله هم واورئ د ډیپوټیشن نو که ډیپورټ کوي هم د پاکستان حکومت د چارواکو د سترګو لاندې به هغه ډیپورټ کېږي داسې به نه وي چې هغه ته ووایي چې بس زه ته وس ځه په تورخم باندې واوړه نو طریقه کار به وي خو لا تر اوسه څه مخې ته نه دی راځي کېدای شي سبا بل سبا کې رام شي داسې چې د هغې به څه طریقه کار وي او چې کوم هلته کې د نادرا وینز ولاړ دي د دې څه کار دی هلته زه خو په دې پوه نه وم چې دا نادرا وینز سره پاره رالل نادرا والا خو د دغې حوالې سره سره جګه نه دي خو کېدی دا چې کوم کارډونه وي هغه کارډونه چک کېږي یا که د چا کارډ ایکسپایر وي کېدی شي او هغه هم کته کېږي ځکه چې دوی ته کوم افغان کارډ او نادرا والا کوم اظهار صاحب زموږ رابطه منقطع شوه هغوی انتهایی اهم خبره کوله چې دلته د نادرا وین څه کار دی لکه زه په خپله حیرانه وم چې نادرا د دې څه کار دا خو ټول الیګل خلک دي هلته د نادرا وین څه کوي خو بهرحال یو وین نو ډېر وینز وو نو آیا د بایومیټریک دپاره د هغوی ډیټا ایښودو دپاره ځان سره ډیټا جمع کولو دپاره چې کوم کسان موږ بار لیږو نو موږ ته ډیټابیس هم موجود وي چې دا روان څوک دی امیګریشن سره به خامخا وي خو نادرا سره د هم وي دا زمونږ چې کوم نیشنل ډیټابیس د اظهار صاحب یو ځل بیا موږ جی اظهار صاحب دا نادرا دا وینز وجه څه وه سر دا خبره کوله چې اوس داسې کیسونه مخې ته ډېر راغلي دي چې په هغې کې د افغان شهریانو د نادرا جعلي کارډونه جوړ کړي دي جعلي ورته هغه په دې صورت ویلی شي چې هغو یو اللیګل طریقه باندې د چا فیملی سره خپله ټري ظاهر خبره ده یو پاکستاني کس سره هغه فیملی ټري کې هغه خپل ځان شامل کړی دی نو د نادرا لپاره دغلته دا یو دغه هم کېدی شي که څوک کارډ لري هلته ورسره وي چې هغه کارډ چک کړي ځکه چې د دغې حوالې سره هم حکومت دا ویلي دي انټیریر منسټرۍ چې موږ به دغه کارډونه چې چا جاري کړي دي د دغو خلاف به هم کاروایي کوو نو دغه کارډونه چې وکتل شي نو هغه به کتی کېږي چې دا مطلب که زما په ټري کې یو افغان شهري موجود دی نو زه به د هغې ذمهوار یم زما خلاف په حکومت کاروایي کوي ځکه چې هغه زما فیملي ده نو زما په فیملي کې که هغه شهري موجود دی نو مطلب دا دی چې ما د هغه تصدیق کړی دی یا مې هغه چې کوم د نادرا فارم جمع کېږي هغه ما دستخط کړی دی نو د هغې به زه ذمهوار یم نو په دغه طریقه باندې د دغو یو دغه هم راویستی شي چې کوم دغه کارونه چا کړي دي او دغه جعلي کارډونه جوړ کړي دي اخرنی سوال اظهار صاحب د یو څو ورځې وړاندې همدغې تورخم بارډر ته 93 کسان راوستي شوي وو خو هغه 93 ټول چې کوم دي هغه لیګل وو هغې کې ویل کېږي 14 خو پاکستانیانو او 79 سره ACC کارډ او POR کارډ موجود او د دې مخنیوی به څنګه کېږي چې کوم خلک راځي د پنجاب نه د سند نه آیا هغه دغه اللیګل دي مو که نه دومره خرچه پې وشي هلته کریک ډاون وشي خلک ونیولی شي او بیا هغه پاکستانیانو پښتانو رسي چې پښتو وی بس ته بیا اللیګل کیا چی د دې مخنیوی به څنګه کېږي فهیم صاحب که کارډ د چا سره د پاکستاني کارډ وي او تصدیق یې وي او هغه بالکل ټیک کارډ وي نو د هغې که کوم لا انفورسمنټ ایجنسیز دي یا پولیس دي یا د هغې چې کوم نیولو والا ادارې دي نو هغه خو ظاهره خبره ده یو غیر قانوني کار دی که زه کارډ لرم او یو تصدیق شده کارډ را سره دی او ته بیا هم مانیسې نو ته بیا غلطه کې خو د حکومت د طرف نه دا انسټرکشنز دي باقاعده د انټیریر منسټرۍ د طرف نه هغه ورځ وزیر داخله دا ډېر واضح وویل چې د چا سره دغه کارډونه POR کارډ ورسره دي او قانوني طور دي مطلب رجسټرډ افغان شهریان دي نو هغو سره لپاره یا رجسټرډ څوک بل غیر ملکي دی افغان شهریانو نه علاوه که د چا سره ډاکومنټس ورسره دي او غیر ملکي دی د هغو دپاره مونږ هېڅ ته مسله مونږ ته نشته مونږ هغو ته ویلکم کوو چې هغه د پاکستان ته راتلی شي پاکستان کې اوسېدی شي چې کوم د قانوني طریقه کار دی په هغې باندې هغو دلته ژوند تېرولی شي نو که دغه کوي یو څوک د کارډ لرونکي وي او تصدیق شده کارډ ورسره وي او ټیک ټاک کارډ وي او بیا هم نیسي نو بیا خو په دې کې خو هېڅ دویمه خبره نشته چې دغه ټیک خبره نه ده ډېره ډېره مهرباني اظهار الله صاحب سینئر کارسپونډنټ انډیپینډنټ اردو خیبر پښتونخوا او څنګه ذکر وکړه چې دې وخت کې کم طریقې کار دی هغې کې ډېر خبرې کلیر دي حکومت هغې تیار دی خو په ډېرو باندې حکومت په خپله هم کلیر نه دی لکه دا خبره چې دومره ډېر خلک تورخم بارډر باندې دي نو هلته چې کومه عمله ده هغه مخکې نه ده امیګریشن دپاره آیا عمله بیف کول غواړي نه FIA نور څومره کسان هلته بیا تعینات کوي
بله خبره دا ده چې دا دومره ډېر خلک به دغه بارډر په رسي سینګه ویلې شوي وو چې ټرانسپورټ فیسیلیټي به مونږ ورکوو. ډپټي کمشنر پېښور مشرۍ کې هم دا خبره شوې وه، خو تر اوسه پورې هغه څه ښکاري نه چې طریقې کار به د هغې څه وي او چې کم کسان نیولي کېږي اب دې کیمپونو ته رسي سینګه. دا بلا شي خبرې دي چې د هغې جواب نشته. خو بهرحال څه نه څه خلک خو واپس لاړ شي. ویلې کېږي چې 80,000 خلک د تورخم نه دغه اکتوبر میاشت کې لاړل. که دغه 10 لکه یا 11 لکه غیر قانوني افغان کډوالو کې 2-3 لکه هم لاړل نو دا به ماته خبره وي، باقي به هم خیر لاړ شي. خو کار روان پکار دی مسلسل، او چې کوم لیګل دي هغوی تنګول نه دي پکار. یو ډشن دماغ تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. انډیا کې عالمي کپ مقابلې روانې دي. د پاکستان کارکردګي څه ډېره ښه نه ده. 6 میچونو کې مونږ 2 ګټلي دي، 4 هم بایللي دي، او د ورلډ کپ په تاریخ کې مونږ کله هم متواتر 4 میچونه نه دي بایللې، او دې ځل مونږ 4 میچونه مسلسل بایلل. د انډیا نه هم شروع وکړه، او د هغې نه پس مونږ د آسټرالیا نه، د افغانستان نه او ساوث افریقا نه خو ډېر زیات کلوز مارجن و. دا ټول میچونه مونږ بیلل، او اوس مونږ اگر مگر کې گیر یو. بل ټیم به ګټي، بل به بیلی، دا به وګټي، هغه به وګټي، او مونږ به ټول میچونه ګټو. الې به مونږ سیمی فائنل ته ځو. دې ارس کې د دومره ټینشن ماحول کې دې وخت کې په پاکستان کې یو نوی گیم روان دی. لږ سات وړاندې زمونږ د قومي کرکټ ټیم چیف سلیکټر انضمام الحق صاحب استعفا ورکړه، او هغوی وایي چې ما باندې الزام ولګېده. ولې چې الزام دا و چې بابر اعظم، محمد رضوان او انضمام الحق دا درې واړو چې کوم میډیا مینیجر دی یا خپل یو مینیجر دی، د هغه یوه کمپني ده او ټولې ټیکې هغه اخلي، ایډورټایزنګ کمپني سره کار کوي هغه، او بیا دا ټول ټیم سلیکشن هم هغه کس کوي، دوی نه کوي. نو دا الزامات لګېدل، او دې وخت کې بیا بابر اعظم حوالې سره خبره مخې ته راله. د هغه یو چیټ و، هغه د CEO چیف اپریټنګ افیسر سره ته میسج وکړ چې آیا ستا باره کې دا خبره مشهور ده چې تا کال کړی و چیرمین بورډ ته، هغه ستا کال اوچت نه کړ؟ هغه ورته به مقه وخت جواب وکړ چې نه ما هغه ته کال نه دی کړی. د ویې ښه ټیک ده. پکې 1 منټ کې دننه 5:29 نه 5:30 پورې دغه 1 منټ کې دننه دا چیټ شوی دی. دا دومره عرص اخر روان څه دي په دې به خبره کوو. اسلام آباد نه مونږ سره سینئر صحافي او سپورٹ جرنلسٹ حسن ایجاز صاحب موجود تھے. حسن صاحب بہت شکریہ. حسن صاحب کیا چل رہا ہے پاکستان کی کرکٹ؟ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ ہم کسی بھی عالمی کپ میں اتنی بری کارکردگی دے رہے ہیں، لیکن چیئرمین بورڈ کچھ اور کہہ رہے ہیں، سلیکٹر کچھ اور کہہ رہے ہیں. تاریخ میں پہلی بار بورڈ نے پریس ریلیز جاری کر دی ہے کہ جی آپ پوری کی پوری قوم دعائیں کرے، پھر کہتی ہے ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، انویسٹیگیشن ہوگی. بابر اعظم سے جو ہے انہوں نے میسیجز کرنا شروع کر دیے ہیں. ہو کیا رہا ہے اس بورڈ کے اندر؟ دیکھیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ انتہائی انفارچونیٹ ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے، جو اثرات ہیں وہ ہم سب نے اس ورلڈ کپ میں دیکھ لیے ہیں. ورلڈ کپ آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، اور میں تو بلکہ اس کو ہمیشہ ایسے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے اسپورٹس کا. کیونکہ دیکھیں ہماری تو کرکٹ کے علاوہ کسی جگہ پہ کوئی خاص نمائندگی نہیں ہے. ہم تو کرکٹ کے علاوہ کوئی اسپورٹس اور کرتے ہی نہیں ہے. ہم تو دیکھیں جمعے کا دن ہو تو دکانوں کے باہر کسی مارکیٹس بند ہوتی ہیں، وہاں کرکٹ ہو رہی ہے، گھر کی چھت پہ کرکٹ ہو رہی ہے. اگر کسی جگہ پہ آپ کوئی یہ ریئل اسٹیٹ والوں سے کوئی میدان بچ گیا ہے تو وہاں پہ ایک گراؤنڈ ہے تو وہاں پہ 10 پچیں ٹیپ بال کی لگی ہیں، اور ایک گراؤنڈ میں 10 میچز ہو رہے ہیں. ہمارے انڈر 13 انڈر 19 کا کیمپ لگتا ہے تو 4-4 ہزار بچہ آ جاتا ہے وہاں پہ ٹرائلز دینے کے لیے. تو ایسی صورتحال میں یہ بات کہنا کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، یہ تو خیر بالکل ہی کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات، اب آپ کا سوال سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ اٹھتا ہوگا اگر اتنا ٹیلنٹ ہے تو پھر ٹیم میں کیوں نہیں ہے؟ بھائی ٹیم میں اس لیے نہیں ہے، جب آپ کے مفادات کا ٹکراؤ ہوگا، جب آپ کے بھانجے بھتیجا سلیکشن ہوگی، جب دوستی سلیکشن ہوگی، جب اپنے آپ کو جو یہ ہمارے سٹارز ہیں یہ پاکستان سے بڑا سمجھنا شروع ہو جائیں گے تو پھر نتائج ایسے ہی ہوں گے. اور یہ بڑے افسوسناک چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ انضمام الحق کے حوالے سے اب 5 رکنی کمیٹی تو بورڈ نے بنا دی ہے،
लेकिन मैं कहता हूं कि इस पूरे मामले की अदालती तहकीकात होनी चाहिए। ये कमेटी उन लोगों की भी तहकीकात करे जिन्होंने ये 5 रुकनी कमेटी बनाई है। मेरा इशारा चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की तरफ है। आप देखें कि आपने इस मुल्क की क्रिकेट के साथ, इस मुल्क के क्रिकेट फैंस के साथ ये किया क्या है? आप कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे मैं कभी किसी को सुनता हूं कहता है कि जी प्लेयर्स को पैसे नहीं मिल रहे। भाई ये बातें किसी और को बेवकूफ बनाएं। ये क्रिकेटर्स क्या कॉन्ट्रैक्ट के पैसों पे पड़े हुए हैं? ये एक एक कमर्शियल करने का, एक एक लीग खेलने का, बल्ले पे स्टिकर लगाने का, किसी के फंक्शन पे जाने के पैसे लेने वाली मखलूक है। ये कॉन्ट्रैक्ट के पैसों में पड़े हुए हैं और हमें आप बेवकूफ मत बनाएं। ये भी कोई बात नहीं है कि जी कॉन्ट्रैक्ट के पैसे वो इसलिए शायद डिले कर रहे थे कि वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तो हमने खेलना ही खेलना है, उसके बाद जो है वो हम कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से कर लेंगे। अब जो है वो कहते हैं यही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगे हैं। फिर आप देखें कि पाकिस्तान की अब सारे लोग एग्री करेंगे कि T20 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है। अब आपको सबसे पहली चीज ये भी देखनी चाहिए कि वो क्यों जबरदस्त है। वो इसलिए अच्छी है कि वहां पे आपके ओपनर्स बड़े अच्छे स्टेबल हैं, आपको बड़ा अच्छा स्टार्ट देते हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। इसी के बरक्स है वनडे आपका, वनडे में आपके ओपनर है इमामुल हक साहब। इमामुल हक साहब का मसला ये है कि जी वो अब चले फखर जमान के बारे में तो ये है कि ऑन इस डे बड़ा अच्छा खेलते हैं, ऑन इस डे सिंगल हैंडेडली मैच ले जाते हैं ऑपोजिशन से, बड़े एग्रेसिव क्रिकेटर है, मॉडर्न डे क्रिकेटर है। अब भैयान इमामुल हक तो चल भी जाए तो ना आपके किसी काम का ना मेरे किसी काम का। अब जहां पे 450 आप 400 चेस कर रहे हो, वहां पे इमामुल हक अगर 90 बालों पे 80 कर भी देगा तो भाई हमारे किस काम का। वहां पे तो आपको वो बैट्समैन चाहिए ना जो 40 बालों पे 85 करे, हसन साहब 50 बालों पे ये 90 सब कुछ करे। तो हसन साहब मसले तो ये सारे हैं, लेकिन टाइमिंग आपको ठीक लगती है कि अभी टीम वहां खेल ही रही है और यहाँ पे पूरा एक भूचाल आ गया, एक तूफान आ गया है, ये वक्त दुरुस्त था या नहीं? टीम के वापस आने का इंतजार कर लेते, उसके बाद जो करना है वो कर लेते। नहीं, वक्त नहीं है ना किसी, इंतजार हो नहीं सकता। इंतजार कैसे करते? देखिए जब आपने इतना ज्यादा मसाइल आपने खुद मतलब किए हुए हो तो फिर आपके पास वक्त नहीं होता, फिर आपके पास वक्त होता नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारा ब्लेम जो है वो क्रिकेटर्स पर आ रहा है। क्रिकेटर जो है वो बोर्ड के ऊपर डाल रहे हैं, बोर्ड वापस क्रिकेटर्स के ऊपर डाल रहा है, कोई चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स के ऊपर डाल रहा है। आपको पता है मौजूदा जो मैनेजमेंट कमेटी और इसके चेयरमैन है इनका वक्त भी खत्म होने में आपको 5-7 दिन ही रहते हैं जी। तो अब वक्त नहीं है ना आपके इवेंट खत्म होने का इंतजार किया जाए। अब वो उन्होंने जो कुछ भी कर रहा है, जाहिर है इस वक्त बोर्ड से प्रेस रिलीज आएगी, तमाम टीवी चैनल अखबारात में चल भी जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये बताइएगा कि लोग घरों से बैठ के तो प्रेस रिलीज निकालेंगे तो कोई नहीं चलाएगा। हसन साहब तो ये जो हसन साहब के लिए वक्त ही यही है। ये जो इस वक्त टीम गई हुई है, आपने ठीक जिक्र किया कि ये प्लेयर्स हैं, चाचे मामे के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दोस्ती यारियां हैं, लेकिन ये बोर्ड भी तो यहाँ पे बैठे हुए लोग लाखों करोड़ों की तनख्वाहें ले रहे हैं, सालाना पैसे लेते हैं, वो गैर मुल्की दौरों पे जाते हैं, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है या बाकी पूरी की पूरी टीम है। तो क्या आपको लगता है कि ये लोग भी जवाबदेह होने चाहिए? भाई क्यों नहीं होने चाहिए? देखें सबसे पहले तो आप ये जो इस अरसे में खास करके ये पिछले कुछ महीनों में जो भर्तियां हुई हैं क्रिकेट बोर्ड में, लाखों और करोड़ों रुपए तनख्वाहें जा रही हैं। और मैं आपको गोश्त मुलाजमीन की निशानदेही करके दे सकता हूं कि गोश्त मुलाजमीन है यहाँ पर बहुत सारे। जो गोश्त से मुराद ये है कि जो लोग कोई काम नहीं करते और तनख्वाहें उनकी लाखों रुपए में है। ये तो इंकशाफात हो रहे हैं अभी, कोई किस नाम पे कोई किस नाम पे। देखें बात ये है कि ये मुल्क है जहां पे मैं तो कहता हूं जहां पाकिस्तान की बात आ जाए ना, वहां पे तो सबको दिन रात खून पसीना एक कर देना चाहिए। हमें वो वाला जज्बा चाहिए, हमें उस तरह के क्रिकेटर्स चाहिए। आप अभी क्लब आपको ये पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। आप अभी 4 क्रिकेटर्स को, कप्तान को, कोच को, सिलेक्शन कमेटी को, खाली चेयरमैन पीसीबी को कुर्बानी का बकरा बना के आंखें बंद नहीं कर सकते। आपको पूरा सिस्टम ओवरहॉल करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्लब की टीम बनती है ना, क्लब क्रिकेट जो रोजाना की बुनियाद पे मैचेस हो रहे होते हैं, वहां पर भी 4 पर्चियां खेल रही हैं। अंडर 13 की टीम बनती है, वहां भी पर्ची है। अंडर 19 भी पर्ची है। आपके फर्स्ट क्लास में ग्रेड 2 में भी पर्ची है। सीनियर डिस्ट्रिक्ट, जूनियर डिस्ट्रिक्ट में भी पर्ची है। ए टीम में भी टैलेंटेड नहीं, आप कहेंगे यार फलाने को होना चाहिए था, फलाना नहीं है। आपकी नेशनल टीम तक फिर दोस्ती यारी चल जाती है, फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पीछे रह जाती है।
आप इम्पैक्ट प्लेयर्स नहीं लेके जाते, आप अजीब आपकी पॉलिसी है। अब मसाइल यहाँ पे ये हैं कि ये पूरा सिस्टम ओवरहॉल होना चाहिए, और यहाँ पे मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा तगड़ा सिस्टम आए हमारी क्रिकेट का। टैलेंट जिस तरह मैंने पहले बताया, मैंने तमाम जो क्रिकेट खेलने वाले मुल्क हैं मैं वहां पे गया हूँ क्रिकेट कवर करने। मैं शर्त लगा सकता हूं कि इतनी क्रिकेट दुनिया के किसी कोने में नहीं होती, किसी मुल्क में नहीं होती जितने पाकिस्तान में होती है। तो करेगा कौन? अभी अंडर 19 करेगा कौन हसन साहब? ये करेगा कौन? पिशावर में आप सुबह पिशावर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में अंडर 19 का कहीं मैं ट्रायल्स ले रहा हूं, आपके खाली अंडर 19 के इतने बच्चे आ जाएंगे कि न्यूजीलैंड के पूरे मुल्क में इतने क्रिकेटर्स नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं हसन साहब, लेकिन करेगा कौन? क्योंकि जब नून लीग की हुकूमत थी उन्होंने नजम सेठी साहब को बैठा दिया, पीपल्स पार्टी खफा हो रही है ज़का अशरफ को लगा दो। अब तो पड़ोस में बैठे हुए लोग भी मजाक उड़ाते हैं कि 3 दिन एक चेयरमैन है, 3 दिन और चेयरमैन होते हैं, और आखिरी दिन पे सोचते हैं कि चेयरमैन किसको लगाया जाए। इस हद तक मजाक उड़ रहा है हमारा, तो ये काम करेगा कौन? इसका बड़ा आसान और सादा सा हल है, आप अपने बोर्ड में जमहूरियत लेकर आए। अब आपका बोर्ड का आइन तो है, सो कॉल्ड जमहूरियत भी है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि जो क्लब्स जो हैं, जो पूरा साल क्रिकेट करवाते हैं, वो इलेक्ट करें अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, वो इलेक्ट करें अपने रीजन्स को, रीजन इलेक्ट करें आपका बोर्ड मेंबर्स इलेक्ट करें आपका चेयरमैन, वो फिर चेयरमैन जवाबदेह होगा अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जवाबदेह होंगे रीजन्स को, रीजन जवाबदेह होंगे डिस्ट्रिक्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट जवाबदेह होंगे क्रिकेट क्लब्स को, क्लब्स जवाबदेह होंगे अपने टैलेंटेड क्रिकेटर्स बड़ा को। आइडियल सिस्टम बता रहे हैं, ये तो फिर हमारी सियासी पॉलिटिकल पार्टीज को सूट नहीं करता। उन्होंने तो अपनी भर्तियां करानी है, अपने वर्कर एंगेज करने हैं। तो मैंने पहली जो बात की ना, देखें पहली जो मैंने ये बात की थी कि आप इसकी अदालती तहकीकात कराएं जी। सुप्रीम कोर्ट जैसे फीफा के मामले में इन्वॉल्व हुई थी, वो तो फीफा ने होने नहीं दिया। आप कहें कि इस मुल्क में क्रिकेट में जमहूरी मतलब ये डेमोक्रेटिक अंदाज में चलेंगी चीजें नहीं, अदालती आप तहकीकात करके क्या करेंगे? जस्टिस कयूम ने आपको रिपोर्ट दे दी थी ना, क्या किया आपने उसका? जस्टिस कयूम ने रिपोर्ट दी और उसके 10 साल 12 साल तक आपके मुल्क में फिक्सिंग नहीं हुई थी, फिर जाके 11 में हुई थी। बिल्कुल, कुछ ना कुछ अर्सा तो चीजें ठीक हो जाएंगी ना। जस्टिस कयूम की रिपोर्ट आज भी आईसीसी और पीसीबी की वेबसाइट पर मौजूद है। उसने ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टार्स के नाम लिख दिए थे जिनके बारे में मैं और आप नाम नहीं ले सकते थे उस जमाने में। बिल्कुल, वो इतने ताकतवर थे, वो इतने ताकतवर लोग थे कि जिनके नाम को जस्टिस कयूम क्योंकि एक जज थे तो उन्होंने ये हिम्मत की कि उनके नाम लिखे, उन्हें बुलाएं। अगर आप उस दौर की कुछ जो लीक्स हैं वो देखें तो ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स थे जब उनको बुलाया गया था वो टांग पे टांग रख के कुर्सियां हिलाते थे बैठ के। जस्टिस साहब ने ये बात भी की थी कि एक प्लेयर का नाम मैंने इसलिए हटा दिया कि मुझे उसकी बॉलिंग बहुत पसंद है। उन्होंने बाद में ये भी कहा था एक प्लेयर के बारे में। इस तरह की चीजें तो अब आपके पास मुल्क में बड़े ही ईमानदार और अच्छे जजेस भी मौजूद हैं। आप अगर एज लॉन्ग एज देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आप अगर ये इरादा कर लें, नियत कर लें तो फिर रास्ते निकल आते हैं। अगर आपने खाली बस अभी आई वॉश और वो खाली अभी बस घर से बैठने का इंतजार करना है, फिर तो आप मर्जी है आपकी। आपसे मुराद ये नहीं, हमारे जो क्रिकेट के अरबाब इख्तियार हैं, हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, ये भी बड़े जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, ये क्यों हर बोर्ड में इसका बन जाते हैं? ये आवाज उठाएं ना कि चीजें ठीक करें। और इन्होंने ना कोई बताया कि मैंने 50 टेस्ट खेला है और 100 टेस्ट खेला है तो बस मैंने बड़ा ऐसा, और नहीं भाई, अब आपने मुल्क को रीपे करना है। इस मुल्क ने आपको इतना कुछ दिया, इस मुल्क के लिए कुछ करो। इन सब की जिम्मेदारी बनती है हसन साहब। वैसे ये जो जितने भी लोग हैं जिन्हें बोर्ड ने इतना अरसा यहाँ तक पहुँचाया, तो वो इसी बोर्ड से, इसी मुल्क से बने। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और सिंहासन से वही चीज़ दी अदालती तहकीकात पकार दी चिदा अर्स शवी बोली दी और तपोस पकार दे तपोस चिन्हकीगी नो सिस्टम बा दसी नोर बहोम खराबीगी। बहरहाल वर्ल्ड कप ख़त्म न दे दमे न पस खबर कहूँ चे वर्ल्ड कप के पाते से दी। ताज़ा प्रोग्राम की योजल ब्याह हर करे वायु और खबरदार रवाना चे अफगानिस्तान यो बल मैच गटोता इंतहाई नज़दे दे दा मैच बम दाओ गटी और पाकिस्तान द पारा उस कदर आसान मुकाबला सबादा पाकिस्तान द पारा उस सेमीफाइनल तत्लो चांसेस इंतहाई कम दी मुंग बल बांध एतमाद को हो कम अज़ कम चखपल कार पूरा को खपल कार जमुंगा दादे चे मुंग त पकार दी चे उस मुंगा सबा टोलो न पहला पा कलकत्ता के द मुंगा मैच थे बांग्लादेश सरा
और बांग्लादेश मुंग न ज़्यादा प्रेवते दे वक्त के दागी टीम बिल्कुल मुकाबला के न दे दागी न मैच उगटू बल मैच जमंगा न्यूजीलैंड सर दे इंतहाई मुश्किल मैच थे जिसंगा न्यूजीलैंड दे वक्त के लोबा कई लग्या दा और दागी न पस दा इंग्लैंड हम आसान दे बोले अगर हम पर जैन राजी लग्या दे और बांग्लादेश हम प्रेवते मल्क थे न्यूजीलैंड न मैच गठल इंतहाई ज़रूरी थी टोलो न पहला कदम दक दे चे सबा पाकिस्तान दा मैच उगठी बोले मुंगा तमा कोला चे पाकिस्तान बा अफगानिस्तान नडर पासान उगठी और ऑस्ट्रेलिया मैच हम मुंगटू अगर द्वाणा मुंगा बैल और ब्या साउथ अफ्रीका मैच इंतहाई अफसोसनाक मैच आगे के खैर ढेर ज़्यादा जरूनों के जमून गलते न हो आगे के सिंगा अंपायरिंग शो सिंगा DRS सिस्टम इस्तेमाल शो चिपागी बांधे इंतहाई ज़्यादा इल्ज़ामात अमराल और अगर सिस्टम सोक चरता सिंगा इस्तेमाल ही अगर अर चामा खतराल तो पाकिस्तान टीम उस सिर्फ पल मुकाबला के बल टीम सरा मुकाबला न कई अल तवलाड़ अंपायरान सरा हम मुकाबला कई अल तक के नास्त 50 ज़रा अतिया ज़रा सबाह हुए की 1 लाख पूरे बकराउडी 1 लाख क्राउड दलता हम दे अहमदाबाद के 1,30,000 खलकू दे टोलो मुकाबला कई और ब्या अलता चिकम टेक्निकल टीम नास्ती कम चलता हॉक आई बराबर है अलता की नास्ती और दा स्निकोमीटर बराबर है दा टोल अर्स अलता इंडियंस नास्ती और अगर पाकिस्तान खिलाफ दा अर्स इस्तेमाल है नो दा यौलस अलकान अलता के सिर्फ जान न जंगीगी दे टोलो सरा मुकाबला कई और दे टोलो मुकाबला सिर्फ अली की दीशी जम्मू खपल टीम सरा मजबूत और क्लक उदरीगू तमदारा चे सबाबा द बाबर आजम टीम कम अज़ कम सबा होची हम दा मैच उगटी हमगा दुआगाने अगुई सरदी प्रोग्राम व ख़त्म दी जा तरा के अल्लाह पामान।